بسم الله الرحمن الرحيم. أغبر للمراد إما مخادعة رسوله وإما أن صورة ثنيهم دا إما بفاغ إما بانعات فشيها ويجي دا آيات كريمة مراد بيا آغشي يا بدا شيخا پوش ولے بخبر باني وإما أن صورة ثنيهم مع الله من إظهار الإيمان د دې خلاصه مطلب دا دی پوهیږئ چې کم فعل د دین صادر شوی دی د دې منافقانو نه د دې نسبت چې الله تعالی ته وکي او مؤمنانو ته وکي نو دا فعل مشابه دی د خدا سره خدا نشته دی معامله ده فعل عمل خو ښکاري خدا خلق ویل که دوکره سره کوي ستا د دې انداز نه خو داسې پته لګېږي چې دا څه دوکه غونته کېده پوهېږه به خبره به پوه نه شولې نو دا دکه دغه شولو پوه پې شولې نو ما ته ګورې د دې معامله د الله تعالی سره بیا الله تعالی معامله د دې سره پوهېږې د دې معاملې نه ښکاري داسې چې دا صورت ته څه دی پوهېږه به خبره باندې نو ما ته ګورې د دې معامله د الله تعالی سره او د الله معامله د دې سره دا مشبه پوهېږې او افعل دوه کسان دي دواړه د یو بل مقابل دي او هغې حقیقتا د یو بل سره خدا کي یو هم لګیا دی بل هم نو دا صورت مشبه او هغه مشبه به چونکې معامله یو شان ده هلته حقیقي خدا ده دلته شتې نه او معامله د هغې په شان کوم الفاظ د خدا چې الته استعمالیږي هغه په سوال دلته راواغستو نو استعاره شوله تمثیلیه شوله او بیا چونکې یخادعون فعل له نو اول استعاره خدا کې شوې ده اسم کې اصلي استعاره اسم جنس کې او بیا د هغې په تبع کې په فعل کې شوې ده اوس پې پوه شولې عبارت ته ګورئ ها واما ان صورت ثنیهم او یادا چې صورت ته معاملې د دي دا شکل او دا صورت ته معاملې د دې معامله د چا سره مع الله د الله تعالی سره الکه دې د الله تعالی سره څه معامله کړې ده من اظهار الایمان من بیانی ده افی سب ایمان ښکاره کی کنه او استفطان الكفر او کفر آمنا بالله دا اظهار الایمان پوهیږئ او شاته انما نحن مستهزئون یا انا معکم یا انؤمن کما آمن الصبح دا ټول کفر نه دی کفر کلمې دي کنه دا پټي ها دې پورې پوه شولې ورپسې عبارت ته ګوره وصنع الله و او دا الله تعالی صنع د دې سره معامله ما هم د دې سره الکه الله ور سره څنګه معامله کړې ده من اجراء احکام المسلمین چې الله تعالی په مسلمانانو احکام څه کړی دي جاری علیهم په دې باندې پوهېږه به بیخي ورته خلقو ته وایي چې یو سړي په ژبه ووایي چې آمنا بس دا مؤمن دی ها دی به ستا سره په دغه کې هم شریکي څه نوم یې دی غنیمت کې به هم شریکي که جهاد کې شریک شولو پوهېږئ او مانځله به هم راځي او تاسو به په جنازې ټولې معاملې دکه شان او حال دا دی چې وهم عنده اخبث الکفار او د خدای په نسبت باندې دا خبیث کفار دي واهل الدرک الاسفل منن الله تعالی چې په دې باندې د مسلمانانو د احکامو دا اجرا کړی ده نو دا د څه د وجې نه استدراج لهم الله یې په قلاره قلاره رانیسي درجه په درجه رانیسي دې پورې پوه شولې ها ورپسې دا خو یخادعون الله معنا شوله یخادع اوس والذین آمنوا تزي اوس ښه ابي سه پوهېږه که نه د دې معامله د الله تعالی سره چې هغه اظهار الایمان استفتان الکفر دی یو د دې معامله د مؤمنانو سره هغې سره څه معامله کې هغه اظهار الایمان استفتان خو دې خوا خو د الله د طرف نه ورسره یوه معامله شوله د مؤمنانو د طرف نه بله معامله ده نه بله ځکه بیاني اوس ښه وامتثال الرسول صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تعمیل کی والمؤمنین و مؤمنان سکی تعمیل کی د څه تعمیل کی امر الله د خدای د حکم
او خدای حکم د سباره کې کړي فی اخفای خدای پاک وی حال مخکاره کوي ها نو مؤمنان وی ټیک ته حال نخکاره کو صبر توای مؤمن راضا مسلم راضا منافق راضا ورته نه وای ها پوهیږه به خبره باندې بل و اجراء حکم الاسلام علیهم څنګه چې په الله تعالی د مسلمانانو حکم ندی په حکم د اسلام سکی لاندې من جریان التوارث لیکل دی و ایتاء السهم من المغنم اینه دا ټول او داول مجازات لهم دی ورله سور کی بدلا ولا ورکی کنه دې په ټوش ولې ها دی مجازات کی بدلا ورکی دی تب مثل صنیعهم اغي چې ور سره څنګه معاملې کې منافقان دی ور سره اکشان سکی معاملې کې دې په ټوش ولې دا ټول افیسه دا آغا ان د پارسه اسم دی او دا اوس په اخوانه سورۃ سنیع نه هغه ان د پاره ده خبر ده ها وې بل المراد اما مخادعه رسوله واما ان السورۃ ان بشي نو ان ما بعد په تعویل مفرد سره دا مفرد به هغه په مخادعه مفرد باندې عطف شيخه اما حرف عاطفه ده نو دا صورت سورۃ سنیع المتخادعين دا دې شکل له او دې صورت ته لکه دوه کسان چې آفس کې د یو بل سره مخادع دوکي ورکی او بل اوس د دې لپاره خو خدا لفظ حقیقتا استعماليږي مونږ په سوال مشبہ کې دلته سکړو اسلام دې پورې پوښول دا یو جواب شولو ښا دا د کومې خبرې چې والمخادعه تكون من اثنين لکه دوکه خود دوه کسانو نه موجوديږي او د خدای سره خو خدا دی کولای نشي ځکه په خدای خو څه شي پټ نه وي بل د دې ارادم د خدای سره د خدا نشته ده نو دا غیر د دوه جوابونه وکړل ويحتملوا سره په بل جواب ته اشاره کې احتمال لري ايراد بيخادعون يخدعون اي مزید په معنا د مجرد سره دی ها الکه دلیل پیسه ده لانه بيان ليقول دا يقول لپاره څه ده ومن الناس من يقول د دې طرف ته نو اوسوي يخدعون الله دي يخادعون خمانای او استیناف بذكر ما هو الغرض منه یا فی صرف سده بذكر ما هو د دین غرض دی چې دی وای آمنا او ما هم بمؤمنین د دې ته آمنا نه مطلب څه دی د دې مراد نو يخدعون الله دای جواب شلو ها هغه سوال شو چې لکه تاسو یو تړي آمنا وای ځل کې نو د دې فائدہ څه دا د دې نه د دې څه مطلب دی څه غرض دی نو دوکه کی کنه دوکه غرض دی نو يخدعون نه دی يخدعون که استیناف شي نه استینافم جواب د سوال له سوال د دینه پیدا شوی د دې د عمل نه بس یک طرفه خبره ده دې پوری پوښولې نو دا د یقول بیان دی او یا استیناف بذکر ما هو الغرض منه چې لکه د امن نه څه غرض دی د دې وما هم بمؤمنین خا دا خو ټیک شو دا جواب دی برابر شو خو اوس دارته وایا چې د یو خادعون نه مراد يخدعون دی نه بیا صيغه د یو خادعون ولې راتله بیا خو يخدعون په نه شولې پی ندی وای چې د باب مفاعله وزن راوړل د مبالغه لپاره د څه لپاره ما ته ګوره د څه چلې چې کم پهل یک طرفي نو هغه کې دور زور نه چې دو طرفه شي نه بیا پکې څه شي زور شي وای څنګه ماته مثال وایا مثال دا ده چې تا وړو کې راګر کړي دی واخې وایګه ا دا وړو کې تا ته اسم نوې جو تبه یو دوه درې سکړ بیا بشاته شي چې مړه بس خو کاغذ درته دسی یو ټکي درکو نو تبه خزور لګي کدو ټکي درکو نو تبه دوه ټکا ورکې بیا ها یا دې ډیر اگر کړه دې ته غل اې د شان نه سه خو جو تبه یو سو گزارو ته به چې زس شي له دی واخمه اګه د شورو کړله جو تبه شورو کې جو دیو شورو دې سیز با نو دا انداز د مفاعله په دې بنیاد راوړل پوهیږئ چې دا څه ته اشاره ده
مبالغه اوس په پوه شولې چې کم فعل ته په وزن د مبالغه راوړي نه یاد ساته د فعل کې څه ته اشاره د مبالغه اوس په پوه شولې پس خلاصه دا مطلب دی نور عبارت لکوټي دغه ګوره ورته الا انه اخرج دا لفظ راوړل شو پی زینت فاعلت په وزن د چا باندې فاعلت ضربت باب مفاعله ده للمبالغه الکه دا څنګه ویزه درته وایم په ان الزینه بشک وزن دا زینتون وزنون دی اصل کې ها وزن لما كانت للمبالغه چې کله دا څه ده پاره پوښولې تا توای الجمله الشرطيه مع جزائها اني استصحبت دا ټول خبرو انها عبارت ته ګوره وزن چې کله د څه د پاره اول فعل متى غلب فيه متى په فعل کې چې ست کله ستا مقصود سی مغالبه لاندې محشی ترجمه کړي د غلب ا اوقع على وجه المغالبه چې کم فعل په طریقې د سر راشي د مغالبه سره مبالغه نه ګوره مغالبه سره چې یو په بل باندې غالب کیږي ها یو په بل باندې نو کان ابلغ دغه فعل سی بچانا ابلغی منه د دک فعل په نه شولې کې مطلب تدی وخی یوازي نو دا وخل او تدی وخی او دیم تا وخی دا وخل نو یو ضرب دی کنه نو استاد دغه ضرب چې دی دیم وخی دا ابلغ دی د هغه ضرب نه چې تی یوازي وخی په نه شولې کې اذا جاء شکل دا فعل راشي بلا مقابله معارض بغیر د مقابله د مقابل نه و مبارن او معارض یو شی دی پوه شولې په نو راشه وزن شکل د مبالغه د پاره او فعل کې ته غلبه کې فعل د سی واقعي کې چې هغه طریقې د غلبي هر واحد په یو بل سګي نو دا فعل سی ابلغي نو استصحبت ذالک دی وزن ځان سره ملګری کو ذالک دا ابلغواله نو دا یخدعون په دې چې یخادعون راغه نو معنی یک طرفه صدا دوکا دا خدا یک طرفه دوکا دومره سیوا دا گویا چې دی ته مقابل کې څوک دوکې والدی نور مقابل کې نشته خودی دور زور لګي په نه شولې به ويعذده قراءه من قرأ يخدعون او د دې تایید کې قراءت ته هغه چا چې يخدعون لستل یو قراءت کې يخدعون راغله د په سبخه خالق غرض یې څه دی د دې دوکې نو وکانه غرضهم فی ذلک دې کې غرض سو ايدفعوا چې دې دفکی عن انفسهم د خپل ځانونو نه صدفکی ما یترق به من سواهم کم مصیبتونه چې من سوا کافرانو ترازی من الكفرت افیسب چې یو سړی ښکارا کافر دی د دوینه محفوظ ده عزت محفوظ ده مال محفوظ ده نا وخی به کنه نو دا منافقان راولګیدل پتش آمنا سره دا ټول ارس سکړل د ځان په نه شولې په بل دا خبره چې مسلمانان جهاد لار شي او جنگ وګټي د دې ور سره بیا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين مونږ ولې پتا سو غلبه نه وکړي خو ملګری یو زکم تاسو ته نه وي نه تاسو واسي وای چې ملګری نه مونږ ملګری یو د نعمت کې حصہ کنه غرض دک ته ها و ايفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين بل غرض دا او چې زمون سره هغه کارو شي کوم چې د مؤمنانو سره کیږي ا مؤمنانو سره سکیږي من الاکرام ولایتا خالق بل غرض دا یو دی ها پوهیږي ورانکاری سړي دا غرضی چې زه په دې پردو رازونو پوه شم دا وړي راوړي وکم دا غټ غرضی ښه و ان يختلطوا بالمسلمين اے مسلمانانو سره به اختلاط کو نفیتلوا على اسرارهم د دې پرازونو وسې شو نو څه چل بو کو ويذيعوها د دې اذاع او اشاعه بو کو الى منابذيهم داغي مخالفین ته خالق نور وی نور می مستړی کو ورځ د زیارت ته الى غیر ذالک من الاغراض نور به ډېر غرضونه او مقاصد خو غټ غرض یې څه شولو دغه دوه شوخه فائدہ حاصل شي مصیبت لری شي او لم یخشخه چې بس د پردې خبره اورسو اوس په پوه شو